السلام علیکم شیخ صاحب محترمه، څنګه یې؟ جوړ یې په خیر یې؟ شیخ محترمه دغه سوالو خو موږ ته هېڅ طریقه هم نه راځي. ګوره په ګروپ کې د سوالات کوم ګروپ چې دی د میراث، نو هغه کې موږ سوال کولی هم نه سو. نو ما ځکه د نابلدۍ په خاطر باندې چې ما طریقه نه معلومېږي چې په کوم ځای کې موږ سوال وکړو، نو تاسو ته به شخصي کې میسج کوم. نو د میراث باره کې یو سړی دی، یو ښځه ده، میړه لري، هغه میړه یې وفات شي. میړه چې وفات شي د هغه څخه یو زوی پاتې شي، نو بیا دا ښځه ولاړ شي بل خاوند وکړي. نو کله چې بل خاوند وکړي د هغه څخه بل زوی وشي، دغه زوی اوس د خپل د مور حق یا دغه مور خپل حق د مخکیني میړه د زوی څخه اخیستلی شي، یعنې حق دغه په مځکه په جایداد کې حق لري او څومه حصه حق لري. نو که په دا باره کې معلومات راکړي ډېره مهرباني خیر وشي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. روزانه الله دې خوشاله کا. ګروپ مجبورۍ نه داسې بند کړی دی چې کسان ګروپ کې ویډیوګانې شیر کوي، نو د دې وجې نه موږ ګروپ بند کړی دی. ما ویل چې چا ملګري سوالات وي نو شخصي کې د سوال کوي، زه به جواب ورکوم. تاسو سوال کړی دی چې زنانه ده، هغې خاوند وفات شو، هغې نه یو زوی پاتې شو، بیا بل خاوند وکړو، هغه نه هم زوی پاتې شو. دا زنانه میراث وړلی شي؟ او د هلکانو باره کې نو تفصیلي جواب در کوم. دا زنانه د دواړو خاوندانو نه هم میراث وړلی شي او د دواړو زامنو نه هم میراث وړلی شي، او د هلکان دې ته مور وزي ضرونه وایي په پښتو کې، دی هم د یو بل نه میراث وړلی شي. د مور دپاره درې حالات دي. اول دی سدس، شپږمه حصه ده مع الولد او ولد الابن وان سفله، چې کله د مړي ورسره اولاد وي یا انوسي وي کړوسي وي نو دې وخت کې به شپږمه راځي. دویمه چې ده ثلث کل عند عدم الولد یا عند عدم الهؤلاء المذکورین، چې د ثلث کل به ورته هغه وخت کې ملاویږي چې د مړي دوه ورونه او خویندې نه وي او یا اولاد نه وي، نو دې وخت کې ثلث کل به ورته ملاویږي. درېمې دارې ثلث ما بقیه به ورته ملاویږي بعد احد الزوجین، چې یو د ښځه او خاوند راشي، لکه خاوند مړ شي ښځه پاتې شي یا ښځه مړه شي خاوند پاتې شي، نو دوی له چې کومه حصه ورکړي هغه نه بعد چې کومه حصه پاتې شو هغه به څه کوي، هغه به ورته ملاویږي. لکه د هغې نه وروسته ثلث ما بقیه هغې ته وایي، هغه به ورته ملاویږي. دغه شانته کې دا خو د مور درې حالاته شو، سدس، ثلث کل او ثلث ما بقیه. دریم چې دی د دویم د اخیافیرونه چې کوم مور وزي زرونه ورته وایي، نو د دې دوه حالات دي، د دې درې حالات دي. په دوو کې ورته حصه ملاویږي، یو کې ساقط کېږي. یو ورته سدس ملاویږي، یعنې شپږمه حصه به وي. نو دا ارونه که یو بل نه یو ورور پاتې شو، مور وزي یو ورور دې پاتې شو، نو شپږمه حصه به ورته ورکوي. او که چېرې دوو یا زیاتو نو بیا به ورته ثلث ورکوي. ثلث نو درېمه حصه به ورته ورکوي. د ټول بیا دوی څه کي خپلو کې بیا تقسیم کړي. او درېم حالات چې دوی په اولاد سره ساقط کېږي، لکه د مړي اولاد پاتې شو، کو هلک وي که جنۍ وي، نو دوی څه کېږي، دوی ساقط کېږي په دغه سره، په اولاد سره. دا څوک ویسقطون بالولد وولد الابن وان سفله، دا دلیل دی. نو دا خیافرونه مور وزي زرونه ساقط کېږي په اولاد سره. نو مور چې دا په هر حال کې حصه وړي، د دواړو زامنو نه مړي او د دواړو خاوندانو نه مړي. ارونو دپاره شرط دا دی که چېرې د مړي اولاد نه وي نو بیا دا ارونه حصه وړي د خپلو ورونو نه، او که چېرې اولاد یې نه نو بیا دا حصه نه وړي.